بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 23 نمبر درس دی. په نن درس کې ان شاء الله موږ باب اول صرف کبیر فعل مستقبل مجهول دنه مخکې موږ فعل مستقبل معلوم ویلو اصيغه لا ما دلته لیکلي دي لا ختم کړي مې نه دي او فعل مستقبل مجهول مؤکد چې تاکید دی پکې زور نه ده پکې بالام د لام په ذریعه سره و نون ثقيله او د نون ثقيله په ذریعه سره نو د دوو د لام په ذریعه سره پکې تاکید دی نون ثقيله یعنی ډبل تاکید دی پکې ٹھیک شو نو اوس وګورئ د واحد مذکر صيغه مونږه او ماغه د معلومه غلا لیکلې ده خو دلته به مونږ مجهول جوړو نه پاغې پویوم نو لا یضربن معنا ده هغه یو سړی به ضرور به ضرور وهل کوي هغه په خپل وهل کوي اوس مونږ مجهول جوړو نو په مجهول کې به د لام تاکید او نون ثقيله په خپل ځای باندې دی به اس کلم نه چیړي خدای یضربو لا یا چې د فعل علامت مضارع د فعل مضارع به علامت مضارع له ضمه ورکی ٹھیک شو نو یضربو د دا به یضربو کی او دا با پکې اخیری حرف ته با یضربو کی دا با اخیری حرف ده د با نه مخکې حرف له با ضمه زبر ورکی نو دا به زبر کې دلته که زبر وی خو پرې ویلې په خپل حال که زبر نه وي زیر وي لکه اوس څنګه یضربو یضري نو دا به یضرب کی را له زبر ورکی نو لا یضربن ګورې اخیری حرف د نون ثقيله نه دی ګورې د نون ثقيله د تاکید لپاره لګېدلې د اصل کې دی یضربو نو دا اخیری حرف دا با د اخیری حرف نه مخکې حرف له زبر ورکی دا را له د له زبر ورکی ٹھیک شو او دا علامت مضارع یا ده نو بس دی له پیش ورکی نو اوله صيغه کې چې کوم یا له د زبر ضمه ورکړه او د اخیری نه مخکې له زبر ورکو بس دا اوس تر اخیره پورې چلیږي نو اوس دې سره د تاکید د پاره په شروع کې لام تاکید لګاوه ټیک شو او په اخیره کې ور سره نون ثقيله ولګاوه نو نون ثقيله چې کله یضربو سره لګي نو دا د نون ثقيله نه مخکې حرف زبر بیا ورکی نون ثقيله د خپل ځان نه مخکې حرف له زبر ورکی نو دا بل یضربن نشي ګورئ لا یضربن معنا هغه یو سړی به ضرور وخل کوي اوس د دې معنا شو لا یضربن هغه یو سړی به ضرور وخل کیږي ابا وخل خوري یعنی مخکې به د وخل کول اوس په دا وخل کیږي خو چې دا څوک وخی کنه هغه به معلوم نه وي ځکه ورته مجهول وي مجهول معنا نامعلوم نو لا یضربن معنا ده هغه یو سړی به ضرور وخل کیږي هغه یو سړی به خامخا وخل کیږي څوک وخی هغه معلوم نه دی ٹھیک شو په معلوم کې به هغه یو سړی وخل کول اوس په مجهول کې به هغه یو سړی وخل کیږي ٹھیک شو نو لا یضربن معنا هغه یو سړی به ضرور وخل کیږي په آینده زمانہ کې یعنی په راتلونکي وخت کې په آینده زمانه نه مراد راتلونکي وخت یعنی په راتلونکي وخت کې هغه یو سړی به ضرور وخل کیږي په راتلونکي وخت کې اوس لا یضربان معنا دا غيوس دا دوانه سړي به خامخا وخل کوي دا معلوم ده اوس مجهول جوړو نو اوله صيغه کوم چې څنګه علامت مضارع له ضمه ورکړي وا او د اخیری دا با نو د دې باندې مخکې حرف زبر ورکړو نو دای کې ټول صيغو کې موصول دا ترتیب چلے نو لا یضربان معنا دا هغه دوه سړي به ضرور وخل کیږي پراتلونکي وخت کې دا لا یضربن هغه ټول سړي به خامخا وخل کوي اوس ته مجهول جوړو نو علامت مضارع له پیش ورکي او د با اخیری حرف د نون ثقيله نه دا خو د تاکید لپاره لګیدل نو د اخیری حرف بعد د نه مخکې حرف له زبر ورکو دا زیر د لوران کو زبر به ورکو نو لا یضربن معنا دا لا یضربن هغه ټول سړي به ضرور وخل کیږي بیا واحد مؤنث غائب لا تضربن معنا لا هغه یو خزبه ضرور وخل کوي اوس په دنه مجهول جوړ کو هغه یو خزبه ضرور وخل کیږي نو علامت مضارع تا دنه په پیش ورکی او دا با اخیری حرف د ربانه مخکې حرف دا را ده د را باندې زیر د لا زبر کی نو لا تضربن معنا هغه یو خزبه ضرور وخل کیږي پراتلون کې وخت کې اوس تسنیه مؤنث غائب لا تضربان معنا لا غدوانه خزبه ضرور وخل کوي ابا په خپل وخل کې دا معلوم صيغه ده اوس ته مجهول جوړوم علامت مضارع لبا پیش ورکی
او د با نه مخکې حرف لبا زبر ورکې. نو تضربان کې دا با چې ده کنه دا اخري حرف دی. لکه واحد صيغه نه ده، واحد صيغه کې یضربو دا ما تاسو ته لیکلي دي یاد دی علامت مضارع له به زبر ورکې. ټیک شو؟ علامت مضارع چې ده په د زبري دا علامت مضارع چې ده دا په د زبر دی. وګوره دا یضربو دی، یضربو د دې نه چې مجهول جوړو کنه نو علامت مضارع دا یا ده دله به پیش ورکې او دا با اخري حرف ته د دې نه مخکې حرف لبه با په خپل ځای پرېږدي، دته به سم نه وي. د دې با نه مخکې حرف لبه زبر ورکې، دا زیر دی لا به ختم کې زبر ورکې. یضربو یضربو. نو اوس په ټولو صیغو کې یضربو، یضربانې، یضربونه، تضربو، تضربانې، یضربنه همدغه شانتې به چلیږي. علامت مضارع بیا دې خوا تا شي تا او اخري حرف نه مخکې حرف را ده. نو لا تضربانې معنی هغه دوه ښځې به ضرور به ضرور وخلی کېږي، وخلی کېږي په راتلونکي وخت کې. ټیک شوه؟ ها لا یضربنان معنی ده هغه ټولې ښځې به ضرور به ضرور وخل کوي. دا د معلوم صیغه ده، زه ترې مجهول جوړوم. علامت مضارع له پیش ورکړه او د دې با نه مخکې حرف را باندې زیر دی را به زبر کې. نو لا یضربنان، لا یضربنان معنی ده هغه ټولې ښځې به ضرور به ضرور وخلی کېږي، ضرور به ضرور وخلی کېږي په راتلونکي وخت کې. ټیک شوه؟ دا خو لا یضربن، لا یضربان، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا یضربنان، دا خو موږ سره د غایب مذکر درې صیغې وشوې او بیا د غایب مؤنث درې صیغې وشوې. اوس راځو د واحد مذکر حاضر او بیا تثنیه مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. نو اول د مذکر ته حاضر ده نو لا تضربن معنی ده ته به خامخا وخل کې. اوس ته زه مجهول جوړوم نو د علامت مضارع تا د دله به ضمه ورکې، د با نه مخکې حرف را باندې زیر دی دا به زبر کې. نو لا تضربن معنی ده ته به ضرور به ضرور وخلی کېږي، ته به اوس وخل خورې. مخکې په معلوم کې به تا وخل کول، اوس په مجهول کې ته وخلی کېږي، خو چې څوک به دې وخي هغه معلوم نه وي. نو لا تضربن معنی ده ته به ضرور به ضرور وخلی کېږي. اوس تثنیه مذکر حاضر لا تضربان معنی ده تاسو دواړه سړي به ضرور به ضرور وخل کوئ، تاسو به وخل کوئ. اوس د دې نه زه مجهول جوړوم، علامت مضارع له به ضمه ورکړي او د اخري حرف دا چې دی دا اخري حرف دا با ده د دې با نه مخکې حرف را له به زبر ورکړي. نو لا تضربان معنی ده تاسو دواړه به ضرور به ضرور وخلی کېږئ. اوس په تاسو وخل خورئ، مخکې به تاسو وخل کول، اوس په تاسو وخلی کېږئ. لا تضربن معنی ده تاسو ټول سړي به ضرور به ضرور وخل کوئ. او اوس ته مجهول جوړم نو علامت مضارع تا د دله به ضمه ورکړي او دا با چې دی دا اخري حرف ته د ده نه مخکې ده را له به زبر ورکړي. نو لا تضربن معنی ده تاسو ټول سړي به ضرور به ضرور وخلی کېږئ په راتلونکي وخت کې. مستقبل دی نو په راتلونکي وخت کې. اوس واحد مؤنث حاضر ده لا تضربن، لا تضربن معنی ده ته یوه ښځه به ضرور به ضرور وخل کې، یعنی ته یوه ښځه به خامخا وخل کې، ته به وخل کې. اوس په ته وخلی کېږي په مجهول کې. نو علامت مضارع تا د دله به پیش ورکړي، دا با اخري حرف ته دله مخکې حرف را د دله به زبر ورکړي. لا تضربن، لا تضربن معنی ده ته به ضرور به ضرور وخلی کېږي، ته یوه ښځه به ضرور به ضرور وخلی کېږي په راتلونکي زمانه کې. ټیک شوه؟ تثنیه مؤنث حاضر نو لا تضربان معنی ده تاسو دواړه ښځې به ضرور به ضرور وخل کوئ. اوس په تاسو وخلی کېږئ. نو علامت مضارع له به پیش ورکړي او د با نه مخکې حرف را له به زبر ورکړي. نو تاسو دواړه به ضرور به ضرور وخلی کېږئ، وخلی کېږئ به تاسو دواړه به ضرور به ضرور وخلی کېږئ. جمع مؤنث حاضر لا تضربنان تاسو ټولې ښځې به خامخا وخل کوئ، ضرور به ضرور به تاسو وخل کوئ. اوس په تاسو وخلی کېږئ په مجهول کې. نو دا به علامت مضارع تا له به زبر ورکړي، پیش ورکړي او د را له به زبر ورکړي. نو لا تضربنان تاسو ټولې ښځې به ضرور به ضرور وخلی کېږئ، تاسو ټولې ښځې به ضرور به ضرور وخلی کېږئ. ټیک شوه؟ اوس لا اضربن معنی ده زه به خامخا وخل کوم. اوس په مجهول ته جوړ کړو د علامت مضارع دا حمزه ده د لام سره چې راکم اضربو دا اضربو چې دی دا به اضربو کې او دا علامت د اخري حرف با ده د ده نه مخکې را له به زبر ورکړو. نو لا اضربن، لا اضربن معنی ده زه به ضرور به ضرور وخلی کېږم. اوس په زه وخلی کېږم.
اوس په زه وخلی کېږم ټیک شوه تسنیه و جمع متکلم چې ده لنضربن معنی ده مونږ به ضرور به ضرور وخل کوو اوس په د علامت مضارع نون دی دله به ضمه ورکړي او د راله به زبر ورکو نو لنضربن معنی ده مونږ به ضرور به ضرور وخلی کېږو مونږ به ضرور به ضرور وخلی کېږو مونږ به ضرور به ضرور وخلی کېږو نو دا زمونږ سره د مستقبل مجهول مؤکد بالام و نون ثقیله دا گردان دی نو لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لتضربن لتضربان لتضربن لتضربن لتضربان لتضربنان لاضربن لنضربن نو دا به داسې طریقې سره د درې د مذکر غایب درې د مؤنث غایب بیا درې د مذکر حاضر درې د مؤنث حاضر او دوه د متکلم دا څوارلس صیغې دي په دې ترتیب باندې به ښه مضبوط یاد کړئ ځان سره معنی هم لیکئ او انشاءالله دا چې راته یو ځل دا ګردان یاد شي بیا به ټول ګردانونه راته یادېږي نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام